د وجود نه خوشبوئی خطا د لرې نه ما ولیده داسې او دا مخ مبارک ابلج الوجه دا مخ مبارک پړقېده او چې خبرې به کولې خوله مبارکه به کولو کړه نو رڼا به ترې خطا او چې به چپ کېناسته نو عزت او عظمت به پې ښکاره کېده ډېر عزت واله ښکاره کېده او دا روزې مبارکې مې وله ولیدې لکه د تیر کمان کوم چې تیرونه ته راکاږي هغه تیر په شان ګول داسې روزې وې خوله مبارکې هم د کتو وه سترګې مبارکې غټې غټې سترګې وې روزې مبارکې داسې وې چې داسې اوږدې روزې و بره طرف ته اشاره کړې و بره طرف ته د ښځو چې څنګه غټې غټې روزي لکه دا غټ غټ باڼه او ویښته چې تاسو وینئ داسې ویښتي او بره طرف ته کینشي و زه خاونده د هغه د یو انداز خبره که کوم قیامت په سبا سي خو د هغه د حسن تا ته زه تذکره نشم کولی داسې انسان مې ولیده ننني درس کې انشاءالله ملګري هم ډېر دي او د نبي علیه صلات وسلام مبارک ما ویلي و چې سیرت د نبي علیه صلات وسلام مبارک تذکره به هم کوو چې کله جومات ډکې و ملګري ډېر ځکه چې فایده خلکو ته ډېره ورسېږي نو نن درس کې به د شهید متعلق ذکر کوو او یو معجزه به درته د نبي علیه صلات وسلام مبارک د لاسو مبارکه وویل چې د نبی علیه صلات وسلام مبارک د لاسو مبارکو څومره فایده وه یو خو زمونږ او ستاسو هم لاسونه دي که نه دا زما او ستا دا لاسونه چې دي دا فقط زما او ستا د فایدې دپاره استعمالیږي مو ته خپله فایده حاصلو یا زما د ښځې دپاره استعمالیږي یا زما د بچو دپاره استعمالیږي مانه خپله فایده ده پکې دما لیکن دست نبوت د نبی علیه صلات وسلام مبارک لاسونه چې وو هغه داسې لاسونه وو چې هغه د ټول امت دپاره فایده وه وایي نبی علیه السلام مبارک چې کله مکې مکرمې ته ته نو په لاره کې بنو خزاعه یو قبیله وه دا قبیله د دغې قبیلې نه یوه زنانه وه ام معبد الخزاعیه رضی الله تعالی عنها دې دغلته یو ریسټورنټ کولو کړی یو هوټل یې کولو کړی د مکې نه چې به مدینې ته ځي حاجیانو عمرې والا ته پته لګېږي 450 کیلومیټر فاصله ده 450 کیلومیټر هغه وخت کې پیاده سفرې وې نبی علیه صلات وسلام مبارک چې مدینې منورې ته ته نو لار کې ورسره سودا ختمه شوه نو نبی علیه السلام مبارک ته یو صحابي وخېجو 4 کسانو ورسره یو ورسره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ورسره د هغه غلامو عامر بن فهیره او دریم ورسره چې کوم دی نو یو عبدالله بن اریقه اللیثي دا یو کسو تاجرو د به لارې ښولې دته لارې معلومې پخوا پیاده سفر وي وی نبی علیه السلام چې تماشه وکړه یوه خیمه ښکاره کېده او هغه خیمه ما وی دا یو هوټل او ریسټورنټ و چې د مکې نه به خلک مدینې ته تله نو په نیمه لار کې دا هوټل لاته چې چا سره به سودا ختمه شوه نو دلته به یې دوی له پیسې ورکولې او هغوی به خوراک ورکو داسې سیستم او یو زنانه به دا هوټل چلو چې د هغې نامه ام معبد وه تفاسیر لیکي وی د هغه زنانه داسې وه چې وکانت لا تحتجب الرجال چې داسې مشره زنانه وه چې سړو به ترې ستر نه کو مشره زنانه وه وی نبی علیه السلام مبارک فرمای دغه خیمې ته ورننوتو نو تپوس هم وکړه چې یاره جي د خوراک څه نشته و اوږي یو څه خوراک راکړه نو دغه زنانه ورته وی پهچان نشته لا نبوت نه مخکې خبره ده پهچان نشته وی ستاسو نه مخکې یو قافله وه هغې ټوله سودا یوړه هوټل کې سودا ختمه شوه تاسو له څه درکو نبی علیه السلام مبارک ورته هیڅ نشته وی هیڅ هم نشته مګر یو زیمه یو مې خاوند دی هغه بازار ته تللی دی او یوه را سره یوه اوچه چیلې ولاړه ده نبی علیه السلام مبارک وی ښه چیلې کې پی نشته وی د الله رسول هغه دومره کمزورې ده وی هغه دومره کمزورې ده چې هغه د ګیا ځای ته نشي تللی دومره کمزورې ده نو چې یو څاروی د ګیا ځای ته نشي تللی نو خوراک پکې هغې کې پی د کوم ځای نه پیدا کېږي او بله خبره لنګ هم نه ده که لنګه و نو بیا به هم چې کوم دی نو څه ناسته دغه پکې و نبی علیه السلام مبارک وی دا چیلې راوله ماله
چیلې چې راوسته ما تاسو ته د دست نبوت خبره کوم د نبی اسلام مبارک د لاسونو د نبی اسلام لاسونه داسې وو چې ټول امت ته فایده وه وی نبی اسلام مبارک وی چې دا چیلې راوله اوچه چیلې وه کمزورې چیلې وه وی نبی اسلام مبارک په دست نبوت ښي لاس پې داسې د سر نه تر لکې پورې راښکودو هغه څاروي داسې سورب شو ته به چې یو انسان ګټ ساتلی د قربانونه او تیانې داسې ډک شو چې ام معبد الخزاعي ته نبی اسلام مبارک وي د ټولو نه غټ لوښې وګوره چې ستا په رسټورنټ کې وایي د ټولو نه غټ لوښې وکته چې د هغې نه به سلو افرادو خوراک کو وایي هغه لوښې یې ترې ډک کو چې څومره لوښې په کور کې وو ټول یې ډک کړه زما محترم نبی اسلام مبارک ورته وفرمایل که نوري را چلوه دا به اوس نه وچېږي دا ما یو چینه پرېښوده امت ته د ما محترمو علما کرام فرمایي وی یو تابعی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې دغه قبیلې ته ورغی وی هغه چیلې ولیده کومه چیلې باندې چې نبی اسلام والو نبی اسلام بیا وفات شو بله صده کې وی هغه ټولې قبیلې به د دغه یوې چیلې نه پیس کړل ټول شوق سره سبحان الله اپې ما وی دست نبوت یې پرې راښکلی وی نبی اسلام مبارک چې کله لاړ نو خاوند یې دی کې راغی خاوند ورته وی ښځې ما باندې عجیبه غوندې خوشبویي لګېږي او دنیاوي خوشبویي نه ده د نبی اسلام مبارک وجود مبارکه معجزه وه که دا نبی اسلام نو هغه صحابي وی ما ښځې ته ووایي چې دا خوشبویي عجیبه خوشبویي نه څه چل شوی دی وی ما ته ووایي یو سړی راغلی او خاونده داسې سړی چې د وجود نه خوشبویي خطا د لرې نه ما ولیده داسې او دا مخ مبارک ابلج الوجه دا مخ مبارک پړقېده او چې خبرې به کولې خوله مبارکه به کولو کړه نو رڼا به ترې خطا او چې به چپ کېناسته نو عزت او عظمت به پې ښکاره کېده ډېر عزت واله ښکاره کېده او دا روزې مبارکې مې وله ولیدې لکه د تیر کمان کوم چې تیرونه ته راکاږي هغه تیر په شان ګول داسې روزې وې خوله مبارکې هم د کتو وه سترګې مبارکې غټې غټې سترګې وې روزې مبارکې داسې وې چې داسې اوږدې روزې او بره طرف ته اشاره کړې او بره طرف ته د ښځو چې څنګه غټې غټې روزي لکه دا غټ غټ باڼه او ویښته چې تاسو وینئ داسې ویښتي او بره طرف ته کینشي وو زه خاونده د هغه د یو انداز خبره که کوم قیامت په سبا سي خو د هغه د حسن تا ته زه تذکره نشم کولی داسې انسان مې ولیده وی دا صحابي وی زما په زړه کې نورم جذبه پیدا شوه ما ورته وی دا بل څوک نه دی مګر د قریشو یو کس ته مې تذکره اورېدلې ده په مخکنو کتابونو کې هم د ده تذکره الله ذکر کړې ده چې د قریشو یو نوجوان به راځي ځکه نبی اسلام له مبارک له الله حسن و ذات داسې ورکړو وختي مې خپل شاګرد معاذ ته خبره کوله چې په عربو کې به یوه زنانه وه او نبی اسلام مبارک دیدار به وکړه او زړه به پې ونه بایله نو هسې خبره وه ټولې زنانه چې د عربو په نبی اسلام مبارک باندې مینې وي ځکه د نبی اسلام ذات تاسو چې انسانانو کې نوم انسان بو د انسانانو خبره نه کوم خبره د حیواناتو کوم چې حیواناتو به نبی اسلام سره مواجهه وکړه او وبیلید نو تندې به د نبی اسلام مبارک په خپو مبارکو کې ولګو یا به د خپل غړنګ د نبی اسلام په نبوت والا وګو باندې کې خو د زما محترم ساروی دا هغې باندې په سارو باندې د نبی اسلام نبوت پټنو نو خبره یا حبیب سلام علیکا سلامات اللہ علیکا